دا الله عذاب دی دا الله عذاب الله واپس کولی شي ما او تا نشو واپس کولی تدبیر به بالکل کو مونږه احتیاط به بالکل کو چې څه مونږ ته حکومت وایي څه مونږ ته ډاکټران وایي څه مونږ ته علما وایي بالکل به کو لیکن مین سیز الله سره روغه ده الله ته جړه او الله ته فریاد کول دي کم از کم شپه ورځ کې 313 فر استغفار وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه 313 فر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وایي حسبنا الله ونعم الوکیل وایي کم بنده یا ساتي چې 15 وخت تموس کوي او 15 وخت دې د اندامونه د اودس وینځي او دې د الله ذکر کوي یاد ساته په د باندې شي اثر نه کوي کم تقدیری چې کم مقرر وي هغه خامخا راځي لیکن مسلمان لدا دومره یرنه پکا چې خلک دومره دهشت کې راوستل چې بس ارث بس تدبیر به هم کوو او د الله په تقدیر به هم ایمان ساتو دغه لویه خبره چې الله ته موږ متوجه شو استغفار وایو د دې ملک لپاره د ټول دنیا لپاره دا صرف په ما او تا باندې نه په کافر هم پرته ده په مسلمان هم پرته ده لیکن کافر ډیر یریږي لکه دا هغه دنیا کې څه شته نه او مسلمان ته حضور فرمایي که دې کې مړ شو نو شهید لیکن موږ او تاسو به د الله نه سوال کوو چې الله تعالی زمونږ په حال باندې رحم وکړي ما خو تاسو ته ووایي راغلی عذاب د یونس علیه السلام د قوم نه په څه باندې واپس شو په استغفار سره راغلی عذاب الله تعالی په څه واپس کړ په زارای سره چې موږ او تاسو هم چې کوم دی خپلو کورونو کې یو ګوټ ته جمع شو جماعتونو کې مدرسو کې یو ځای ته جمع شو لږ لږ کسان دوه دوه درې درې ځان له وجاړو الله ته صلات توبه وکړو استغفار وایو انشاءالله الله تعالی ډیر ارحم الراحمین دی ډیر زیات غفور الرحیم دی په خپلو بندګانو باندې ډیر زیات مهربان دی 100 کال یو سړي کفر کړی وي د کفر کارونه یې کړي وي یو ځل دی یا الله ما معاف کا الله وایي ما معاف کړه د چا پروا نه ساتم تاسو ته خو ما کیسه کړې وه کفل بني اسرائیل کې یو سړی و دومره انتهایی ګناهګار او دومره شرابي او کبابي او بدکار انسان چې په علاقه کې دغه چرچه وه زنانه وله راغله او هغه زنانه د طلب کو هغه زنانه بالفرض اوږې وه او ډېر زیات چې کوم د ضرورت و لږې تندې په مخه راغستې وه ده چې وله کومې پیسې ورکړې دي 80 دینار چې دې وخت کې 10 لکه روپۍ جوړېږي پاکستانی هغه دینار نه دی چې ورته رواجې شو د دې زنانه سترګو کې اوښکې رالې د سترګو نه اوښکې روانې شوې دی ورته وایي په تا خو ما ته جبر نه دی کړی ولې چاړې وایي عادت مې دا نه دی دا کار مې نه دی کړی مجبوره او لږې تندې په مخه راغستې د هغې اوښکو په دې کفل باندې دومره اثر وکړو د ده له سترګو نه هم اوښکې روانې شوې او دغه بدکار نه رستو شو او وی ما بدکار ته دعا وکړه چې ما الله تعالی دې نه منې کړي او ما ته الله بخښنه وکړي صرف سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او په زړه کې ستومانه چې دا زه څه کوم دا مخلوق څه کوي یو څو اوښکې د سترګې نه روانې شوې او دا زنانه دغسې پاکه لړه دغه اوښکې الله ته دومره محبوبه شو په دقه شپه وله مرګ راغی وفات شو اعلانونه وشو کفل وفات شوی خلکو د سره به څه کېږي چې مخلوق را جمع شو په دروازه غټ غټ لیکل ان الله قد غفر للکفل په تاکید سره الله کفل ته بخښنه کړې ده د عمر ګناهونه بدکاری شراب خوری موږ تاسو خو الله یقین کو بانل تی صرف وای الله نیم پوه شي او که سترګو نه اوښکه راشي بیا خو نور الله نور دی یقین که زمونږ الله څومره غفور رحیم څومره ارحم الراحمین دی څومره په خپلو بندګانو باندې او یا میندو نه زیات مهربانه دی الله ته توجه پکار ده استغفار ډېر وایي د مونځ پابندي په مونځ کې سجده اوږده کوه د سجده کې الله ته زاري کوه ځان دپاره هم دعا غواړه د امت دپاره هم دعا غواړه یقین وکړه الله تعالی راغلي عذابونه واپس کوي الله دې ملک په حال باندې رحم وکړي د ټولو مسلمانانو په حال هم رحم وکړي کوم کفري ملکونه په هغې کوم دا عذاب دی هغې نه هم الله تعالی د عذاب لرې کړي
الله غیله توبې د ایمان توفیق ورکړي او مونږه تاسو له توبې د ګناهونو توفیق راکړي. الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې او الله مونږ د عذابونو نه بچ کړي. اخر خاتمه مونږ الله تعالی په ایمان کې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سنت کو ایماندار.